السلام علیکم ملګرو. په دې ویډیو کې تاسو سره زه یو داسې خیرمار شریکوم چې هغه داسې ګیټ اپ جوړ کړی دی، ځان یې داسې جوړ کړی چې ته به سوی په ده باندې د دنیا ټول خیراتونه او صدقات هم په ده کېږي، خو چونکې دا فیک دی جي. اوس دا ویډیو د پنجاب دا په پنجاب کې دا واقع راغلی ده. اوس د پنجاب پولیس چې کوم دی ورشي او د علاج وکړي دی بالکل ټیک ټاک شي. نو چې کله هم خیرات صدقات خپله صدقه ورکوئ نو پهله معلومات کوئ آیا چې زه دا چاله خپل خیرات صدقات ورکوم دا د دې قابل دی که نه. راځئ ویډیو ګورو جي. تاسو له په سکرین باندې ښکاري 40 روپۍ هم ورکړي او ځان یې څنګه معذوره کړی وګورئ جي. خوځي هم ټوله. اوس ګورئ فیو مومنټس لیټر دا دی پولیس راغو، هماغه سړی دی جي، دا دی راپایڅولو سم دم دی ګرځي. تاسو له په سکرین باندې ښکاري. نو داسې قسم ګداګر چې کوم دی دا د خپل بزنس وي، دا مطلب د بزنس دا د یو کاروبار جوړ کړی وي، د خیر غوښتلو داسې ګیټ اپ دی جوړ کړی وي. داسې ډېر به تاسو کتلی وي. دا ویډیو دوباره د پلی کومه داسې به ډېر تاسو کتلی وي چې به ځان شل کړی وي یا به هغوی په ویل چیر کې ګرځي یا به هغوی ځان داسې ګیټ اپ جوړ کړي چې بس ته به وایي هړپ هم د سړي خفه شي. اوس لکه تاسو دا وګورئ دی داسې ناست دی که نه او خوځې هم ته به څه چې به دی په دواړو خپو باندې هم شل دی او درېدی هم نشي، دی کېناستی هم نشي، وده دی ځان یې وده کړی دی جي. چې دی کله تاسو لکه مخې له مخامخ درشي نو ستاسو به دا سوچي چې کېدی شي دا سړی کېناستی هم نشي، خو اصل کې وګورئ دا بالکل سم دم روغ رمټ سړی دی. دا 10 روپۍ چا ورکړي پیسې ښه پېژني، پیسې ښه خشته راوچتې کړي، نوټونه یې ښه خشتې راوچت کړه، دغه ډیسایډ لیکه او بیا چې پولیس راشي دغه دی هماغه انسان دی هماغه سړی دی او په ځمکه الټه وده شي او ځان نه داسې دغه جوړ کړي، داسې ایکټینګ کوي چې ته بس وایې دا په حقیقت کې معذوره دی او بس د دنیا ټول زکاتونه خیراتونه بس همدا یو قابل دی، بل اړو قابل شته نه ده نه علاوه. نو دا یو شړ غوندې ویډیو مخې له دغه ځکه خلک پیژندل پکاري که نه، ځکه څه خلک چې مجبورۍ نه راوتلي او څه خلک چې دا د هغوی بزنس وي. لکه اوس دا ینګ هلک دی، په دی ښه کار هم کولی شي، ښه روزګار هم کولی شي، مطلب جسم کې څه ډیفیکټ نشته دی، هر څه دی کولی شي، محنت مزدوري کولی شي، خو چونکې دی نه د بزنس جوړ کړی دی. دا پیسې چې کوم دی چې څوک خوند والي که نه نو بیا هغوی له کار مزدوري چېرته خوند ورکوي. دا داسې پیسه وي چې بغیر د لاس پې خوځولو انسان له میلاویږي، نو بیا هغه محنت مزدوري څه له کوي، بس هغه به ځان نه ګوډ جوړ کړي یا ځان سره مطلب داسې ایکټینګ شروع کړي چې بس خلک لوټ کړي، خلکو نه پیسې اخلي، د ورځې 500-600 ګټي، لا زیاتې هم ګټي. دا په چوک پورې خبره ده. دا بزنسمین خلک دی له چوکونه معلومي، بیا دی په مختلف چوکونو باندې ودرېږي او بس همدغه خپل کسب یې شروع کړی. چونکې ګداګري چې کومه ده په اسلام کې هم ناجایزه ده، اسلام کې د دې ډېر سخت مذمت کېږي. خو مونږ خلک چې کوم یو د خلک سپورټ کوو چې دی له مونږ پیسې ورکوو نو دا خلک نور هم ډاډه کېږي. دا خلک زمونږ دغه پیسو سره دی که نوره هم انرژي راځي چې چېرې دی له مونږ پیسې نه ورکولو دی به د خیر غوښتو نه، دی به د خیر طرف ته راتله نه، خو چونکې دی له میلاویږي دی وایي راشه بس دا ښه کار د څه له محنت مزدوري کوې په اسانه درله پیسې میلاویږي. نو داسې به ډېر تاسو کتلي وي، خو دا یو پکې نن انټیک پیس راغو جي. نو تاسو سره مې شریک کړو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.